इंशाल्लाह हम इनका जवाब पत्थर से देंगे और इंशाल्लाह जिस तरह आप लोगों के बड़ों की बोलती बन की है इंशाल्लाह इसी तरह आपको भी लगाम देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात मुसलमानानू दोस्तानू, द बीमारी पर वजह बांधे सो रोज़ी द सोशल मीडिया ने काफ़ी हद तक ज़ल्लरियुमा द चा सा किस्म नशरियात या द चा सा किस्म पोस्टुना चिकचा हम शेयर कवल दसी खास न खबरीदमा नो दसी मलगरू रा सर राबिता वकड़ा पर टेलीफोन बांधे राता काल रिंगुना हम राले चे दलता यो मलगरी दे जमुंग मुहतरम जुमात इस्लामी वाला यो उरूर दे चे हगी सलोर काला मखी या द्री काला मखी रा सर पर टेलीफोन बांधे खबर या तरी शवेयो نو هغه چرته هغه ریکارډینګ کړی و هغه وس په فیسبوک باندې شیر کړی دی هغه سره یو غټ یو پړپړه او غټ یو تحریر لیکلی دی او هغه کې دا لیکلی و چې موږ د اکابرین علماء دیوبند چې کوم نعوذ بالله کوم عبارات او کوم خرافات د دې په کتابونو کې کوم غندونه دي وای موږ به هغه خلکو ته راښکاره کړو نو انشاءالله د دې خبرې جواب به زه درکړم خو هغې نه مخکې زه تاسو ته مختصر هغه کوم مکالمه چې شوې هغې په باره کې درته یو خبره کومه چې داسې چلو دی ملګري راته کال وکړو دغه مودودي ملګري چې و دي راته کال وکړو نو ما دې ته ویل چې زه د سبق په دوران کې دلته اوس سبق ته ناست یم نو ته داسې وروسته راسره رابطه وکړه یا لږ ټایم پس راته کال وکړه نو بیا به خبرې وکړو او بیا دې ما ته ویل چې نه نه اوس واوره زما خبرې او ډېرې بس ما ورته صحیح ده وایه دی راته د یو څو کتابونو نومونه واغستل چې فلانکي کتاب فلانکي کتاب ما ورته چې حضرت صاحب اوس فلحال زه یو خو سبق ته ناست یم مطالعې دوران دی او دومه خبره دا ده چې زه کم کتابونه چې تاسو یادوئ دا کتابونه فلحال را سره نشته نو دې ملګري راته وایي چې خیر دی دا کتاب که در سره نه وي ته داسې وکړه چې زه درته عبارت وایم صفحه وایم او جلد درته وایم کتابونو حواله جات در کوم ته ځان سره ولیکه وروسته وګوره او بیا راته ووایه نو ما ورته صحیح دی انشاءالله هم دقه ملګري راته عبارتونه ویل او ما ځان سره لیکل دی به راته عبارت وی ما به ورته وی جی صحیح ده ما ځان سره ولیکل نو دغه ملګري دا ټول ریکارډینګ یې کړی دی چې هغه عبارتونه وایي او زه ځان سره لیکم مطلب زما د طرف نه د عبارت جواب ورته نه میلاویږي ځکه چې هغه ټیم کې هغې ماته عبارت ویل او ما ځان سره لیکل ما جواب نه کول بلکې هغې مو چې ته وروسته کتابونه وګوره ما له جوابات وکړه ما ورته صحیح ده نو چې کله هغې ماته عبارتونه ویل او ما ځان سره لیکل نو هغې نه پس چې کله ما هغه کتابونه را واغستل او ما کتابونه چې کله کولاو کړل هغه دجال او کذاب او فراډي هغه انسان په هغه کتابونو باندې دروغ ویلو هغه عبارتونه په هغه کتاب کې بالکل موجود نه بلکې نیم عبارتونه به یې راغستل او نیم به یې کټ کول بهرحال چې کله ما کتابونه وکتل او بیا مې ورته رنګونه کول نو د هغه ظالم او هغه دجال او فراډي انسان نمبر آف راتله او زما نمبر غالبا چرته بلاک لیست یا چولی ځکه چې بار بار مې ټرای کول نو نمبر نه میلاویده نو اوس هغې هغه ریکارډینګ شیر کړی دی چې محمودي ته مونږ دغه حواله جات وي هغه د جواب کولو نه عاجزه شو نو حضرت صاحب اصل کې خو خبره داسې وه چې تا ویل او ما جواب کول هم نه او هغه ټایم کې ما ځان سره لیکل بهرحال جو هوا سو هوا ریکارډینګ هم تا شیر کو خلکو هم واوریدله هر څوک پیژني چې دا خبره په کم طریقه او په کم انداز سره شوې دی هر چا واوریدل نو انشاءالله امید لرم چې ملګري ښه عاقلان دي او ښه پوهېدونکي دي بهرحال اوس درته مختصر دومره وایم زه بالفرض هغه ټیم کې ما درته جواب ونه کو او ستا په نیز باندې زه د جواب کولو نه عاجزه شوم البته وس هم وقت دی او ټایم دی داسې وکه اول خو تا ویلي چې موږ د علماء دیوبند د کتابونو عبارتونه موږ ښکاره کوو زما درته چیلنج دی که چرته دې د مور حلالي پیدایي او که چرته د مور حلال پی دې څکلی وي راشه په میدان کې او یو کتاب کې د اکابرین علماء دیوبند په کتابونو کې داسې غیر شرعي عبارت وښایه او نقد د یو عبارت په بدل کې 1,000 روپۍ انعام واخله نمبر 1 نمبر 2 الحمدلله مونږ مخکې هم اکثر زمونږ جماعت اسلامي والا مودودي کم ملګري چې د هغې بیا رانه ګیله وکړي د خفګان اظهار وکړي او مونږ ته وایي چې ته مونږ پسې خبرې ولیکې خو در اصل ګوره زما ډېر ښه ملګري دي په جماعت اسلامي کې
عقاید او نظریات په خپل ځای، لیکن هغه تعلقات او هغه کم دنیا کې ملګرتیا هغه په خپل ځای باندې ښه قریبي ملګري مې دي په مودودیانو کې، لیکن دا بعض مودودیان نه، دا ډېر زیات منافق او ډېر زیات بد تهذیبه او بد کلامه او ډېر زیات دجالان او کذابان وي. دغه شان دي ښه هم پکې ډېر زیات دي، لکه ما تاسو ته زما ډېر ښه ملګري پکې دي. خو بهرحال او زما درته وس هم چیلنج دی، وروسته هم چیلنج دی او بیا هم درته چیلنج دی، ډېرې خبرې درته نه کومه. زما درته وس هم چیلنج دی، بیا هم چیلنج دی او ستا هغه چیلنج هم زما قبول دی. که چرته ته ځان ته مسلمان وای او اهل سنت والجماعت والا عقیده ته لري او ځان ته صحیح عقیده لرونکی وای، زما درته چیلنج دی چې حضرت صاحب یو ځل راشه چې په اکابرینو په کتابونو او په عبارتونو باندې به خبره وکړو او په نظریاتو او په عقایدو باندې خبره وکړو چې ته څومره ګمراهي کې مبتلا یې. لکه مثال په طور د یو چا که بالفرض زه وغواړم چې ستاسو په یو کتاب در سره خبره وکم، که فار اگزامپل لکه مثال په طور رسائل و مسائل شو، یا دغه شان خلافت و ملکیت شو، یا دغه شانتي تفهیم القرآن شو، دا خو ډېر غټ کتابونه دي که نه. لکه زه چې در سره خبره وکم مثال په طور باندې ستاسو دستور، کم دستور چې د جماعت اسلامي والا دی، په هغه باندې که در سره خبره وکم والله بالله ثم تالله چې ته ځان ته اهل سنت والجماعت کې داخل او اهل سنت والجماعت کې ته رانه ځان ثابت کی، ستا خو عقیده دومره دی چې عداوت د صحابه کرامو ستاسو په زړونو کې سم ډېر زیات دی. لکه مثال په طور د یو چا دستور داوي، قانون داوي، د ژوند تیرولو هغه ضابطې داوي چې هغه د صحابه کرامو په دشمنی باندې رواني، هغه خلک به لکه اکابرین علماء دیوبند په سیرت بد وایي. نو دا څومره د افسوس خبره ده. لکه مثال په طور باندې ستاسو جماعت اسلامي والا کم دستور چې دی، دستور جماعت اسلامي هغې صفحه نمبر غالبا صفحه نمبر 14 او پیراګراف نمبر 2 هغې کې لیکي چې رسول خدا کے سوا کسی کو معیاری حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو جائے. نعوذ بالله. تاسو صحابه کرام معیاري حق نه ګڼئ، تاسو صحابه کرام د تنقید نه بالاتر نه ګڼئ چې یو انسان په صحابي باندې د تنقید گزار کولی شي او د تنقید توره نعوذ بالله په صحابه کرامو باندې چلولی شي، هغه انسان لکه هغې به څه حیثیت او څه عقیده او څه به عمل وي. صحیح د بعض خلک داسې وي چې عملو کې بالکل بېشکه شاید چې په ظاهر اعمالو کې تاسو به موږ نه نیکان هم یې بزرګان به هم په ظاهره کې اعمالو کې ذکر و اذکارو کې یا دغه شان دي په کم ریاکاري کې به تاسو ډېر زیات مخکې یې، لیکن زمون خو دومره سوچ دی او فکر دی او دا زمونږ نظریه او عقیده هم ده چې د یو انسان عقیده چې کله خرابه وي، شرکي او بدعتي عقیده وي، هم دقه خلکو اعمال هم نه قبلیږي لکه د کافرانو غوندې کې. نو ستاسو دغه عمل او خلکو سره ښېګړې کول دا به هله تاسو ته په پکار راځي کله چې تاسو د صحابه کرامو سره دشمني پرېږدئ. دغه شان د ستاسو مودودي په خپل کتاب خلافت و ملکیت کې څومره صحابه کرامو پسې بد رد وایي نعوذ بالله، چې مونږ وګورئ چې یو کاتب وحی صحابي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه چې هغه ستاسو د حضرت صاحب د حضرت مولانا مودودي صاحب نه هغه خلاص نشو، هغې باندې د نعوذ بالله من ذالک د خپل عداوت توره وچلوله، نو موږ به تاسو نه څه معاف شو. زموږ اکابرین خو بهرحال د صحابه کرامو د خپو خاورې ته هم نه رسي، لیکن تاسو صحابه کرام هم نه معاف کوئ، نو تاسو به زموږ اکابرین څنګه معاف کوئ؟ بهرحال کم ملګري چې زموږ جماعت اسلامي والا دی، زما خاص ملګري دی، هغې ته هم وایم خیر دی، تاسو هم مه خفه کېږئ، کله کله دغه شان د اختلافات هم ښه وي چې ستاسو د کوم ملګري چې دومره نشه وي یا دومره ګمڼ وي، دا مونږ خاک کې میلاو کړو چې دیو ته خپل هغه حیثیت راښکاره شي. بهرحال حضرت صاحب ستاسو د حضرت صاحب مودودي صاحب محترم چې څومره کتابونه دي، که په نوم یو کتاب ته راته وښئ د خرافاتو او د صحابه کرامو د دشمني نه ډک دی، نو بهرحال یو غلطي درنه ډېر سخته غټه غلطي درنه شوې ده، هغه دا دی چې تا اول خو دغه ریکارډینګ شیر کول او دې سره چې کوم تحریر لیکلی دی هغه تحریر کې درنه غټه غلطي شوې ده چې تا زه چیلنج کړی یم، او بیا زموږ د اکابرینو په باره کې دي بد کلامي او بد زباني دي کړې دي، دې کې د ټولو لوی غلطي او د نقصان سبب دا ګرځېدلی دی تا خپل اساتذه کرامو سره مشوره نه ده کړې، خپل جماعت اسلامي والا کم مودودي ملګري چې دي هغې سره تا اصل کې مشوره نه ده کړې
چې زه فلانکی کس یا فلانکی طبقې والا فلانکی عقاید او نظریات والا کس چیلنج کوم چې آیا دا چرته راته مشکل خو پرې نه دا چرته به مشکل خو نشي راته حضرت صاحب که چرته خپل شان یو ګنده عقیده لرونکي خپل په شان دي بې علمه خلک تا چیلنج کول نو مزه به یې کړی و ځکه چې دواړه به یو شانتي وو لیکن تا غټه غلطي دا کړې ده چې کابرین علمای دیوبند ته د نعوذ بالله د خرافات او هغې کتابونو ته د ګندګي نسبت کړې ده نو انشاءاللہ ہم ان کا جواب پتھر سے دیں گے اور انشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں کے بڑوں کی بولتی بند کی ہے انشاءاللہ اسی طرح آپ کو بھی لگام دیں گے ایک بار آپ میدان لگا کر دیکھو میں اب بھی کہتا ہوں آپ کا چیلنج بھی مجھے قبول ہے اور اس کے بعد میرا بھی آپ کو چیلنج ہے فیس بک پر انتشار بنانا اس طرح آپ وہاں سے پوسٹیں کرنا یا ویڈیوز بنانا میں یہاں سے آپ وہاں اس کا کوئی معنی نہیں ہے یہ صرف اور صرف انتشار بنانے کا ایک طریقہ ہے اگر آپ میں ہمت جرت غیرت ہو اور آپ نے اپنے ماں کا حلالی دودھ پیا ہے تو آپ ایک بار ہمارے آمنے سامنے بیٹھ کر فیس ٹو فیس آپ ہمارے ساتھ بات کریں بے شک شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات بھی درست ہو لیکن یہ ناممکن ہے لیکن آپ ایک بار ہمارے سامنے آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ لوگ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں آپ لوگ ایک گلاس زہر تو پی سکتے ہیں لیکن ہمارے سامنے آنے کی ہمت آپ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ جن لوگوں کا عقائد اور نظریات صحابہ کی دشمنی پر مبنی ہو جو لوگ نعوذ باللہ اللہ رب العزت پر اعتراض کرتے ہیں جو لوگ انبیاء کرام کو معاف تک نہیں کرتے وہ لوگ کس طرح ہمارے سامنے بیٹھیں گے تاکہ ہم ان کی اصلیت کو دنیا کے سامنے آشکارا کریں گے بہرحال حضرت سے خبرې ډېرې سرې یوي دومره مهرباني وکړه چې څنګه تا دغه تحریر لیکلی دی په دې باندې ثابت قدم پاتې شه او زما درته چیلنج دی راشه زمونږ د مشرانو یو عبارت په بدله کې 1000 روپۍ انعام واخله او زمونږ مخې ته کښېنه انشاءالله که چېرته ستاسو علمي جنازې او ستاسو دغه عقاید مو خلکو ته ورښکاره نه کړه بیا به ونه وایي چې د علمای دیوبند بچی نه یم الله دې تاسو ته هدایت وکړي او ستاسو د زړونو نه د اکابرین علمای دیوبند او د اهل سنت والجماعت حقیقي ترجمانانو او د صحابه کرامو دغه دشمني ستاسو د زړونو نه لري کی او الله تعالی دې تاسو ته هدایت وکړي او الله رب العزت که چرته تاسو په مقدر کې هدایت نه وي الله رب العزت دې زر تر زره تاسو په دغه دنیا کې د عبرت نشان وګرځي چې باقي خلک د صحابه کرامو په دشمنی کې مبتلا نشي انشاءالله امید لرم چې لږ غیرت به درکې پیدا شوی وي او بیا راسره رابطه وکړئ انشاءالله الله رب العزت دې درته هدایت وکړي السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته